په دې مسأله باندې امام ابن کثیر صاحب چې دین ډېر ښایسته خبرې ذکر کړې دي چې د الله تعالی په قدرتونو کې که اسمان دی که ځمکه ده او که نور د الله تعالی نظام د دنیا دی چې چلوي، په دې کې سوچ او فکر چې دی نو د دې مقام هغه ذکر کړی دی. او هغه فرمایي چې امام دارانی سے فرمایي چې انی لاخرج من منزلي فما يقع بصري على شيء الا رايت لله علي فيه نعمه ولي فيه عبره، چې زه د خپل کور نه چې وزم چې په کوم څه باندې زما نظر پریوزي نو زه په هغې کې د الله تعالی په خپل ځان باندې نعمت وینم چې په دې کې الله تعالی په ما باندې نعمت کړی دی او په دې کې زما دپاره چې دی نو عبرت. حسن بصري صاحب فرمایي تفکر ساعت خیر من قیام لیلة، د یوې غړۍ سوچ او فکر دا د شپې د یوې شپې د قیام نه او د هغې د عبادت نه ډېر بهتر. او دغه فرمایي حضرت حسن چې الفکرة مرآة تریک حسناتک و سیئاتک، دا سوچ او فکر کول دا یو قسم له شیشه ده چې تا ته به ستا نیکۍ او ستا بدۍ چې دی نو درښایي، نو سوچ او فکر کوه. او د حضرت عیسی علیه السلام په باره کې فرمایي چې هغه به فرمایل طوبی لمن کان قیله تذکرا وصمته تفکرا ونظره عبرا، د هغه کس دپاره د خوشحالي چې د هغه وینا د نصیحت، چې خبره کوي نو نصیحتي، وصمته تفکرا او چې خاموشه کیږي نو په هغې کې سوچ او فکر د الله په قدرتونو کې، او چې کوم ځای ته ګوري نو د هغې نه عبرت حاصلوي. او مغیث اسود چې دی نو دا یو عالم دی، د هغه په باره کې فرمایي چې هغه فرمایلي زور القبور کل یوم تفکرکم، د قبرونو زیارت کوئ تاسو هره ورځ، دغه د قبرونو زیارت به تاسو له عادت د فکر او د سوچ چې دی نو جوړئ، تفکر به ته کې، سوچ او فکر به کې. وشاهد الموقف بقلوبکم، تاسو چې دی نو د آخرت چې کوم حساب او کتاب دی هغې ته په زړونو څه چې دی نو ګورئ. مطلب دا دی چې سوچ او فکر پکې وکړه، په مانځه کې ولاړې قیام کې نو داسې په ذهن کې او په تصور او په خیال کې راوله لکه چې زه په محشر کې ولاړې، نو په دې سره به ستا چې دی نو عبرت به تا ته ډېر حاصلېږي. وانظروا الى المنصرف بالفریقین الى الجنة او النار، د قیامت په ورځ باندې فرشتي هغه به خلک چې کوم دی نو تقسیموي. وسیق الذین کفروا الى جهنم زمرا، ځینې خلک به جهنم ته بوځي. وسیق الذین اتقوا ربهم الى الجنة زمرا، او ځینې خلک به جنت ته بوځي. نو دې دواړو ډلو کې تاسو سوچ او فکر وکړئ چې یوه ډله چې دی نو هغه جنت ته لاړه او بله ډله چې کوم دی نو هغه جهنم ته بوتلی شو، نو زه اوس په کومه ډله کې یم؟ واشعروا قلوبکم وابدانکم ذکر النار ومقامعها واطباقها، خپل زړونه چې کوم دی نو هغه خبرداره کوي، خپل بدنونه د اور او د هغې د ګروزونو او د هغې د اور چې کومې طبقې دي د هغو نه چې دی نو خبر کړي. وکانه یبکي عند ذلک، مغیث اسود به چې کله دا خبره کوله نو بیا به یې ژړلې حتی یرفع سریعا من بین اصحابه، بېهوشه به شو، بیا به چې کوم دی نو هغه بار ته ویوړه شو د هغه ملګرو د ځای نه. امام ابن مبارک صاحب فرمایي مر رجل براهب عند مقبرة ومزبلة، یو سړی چې هغه د یو راهب په خوا باندې تیر شو، عبادت ګزارو د هغه د عبادت ځای و، نو هغه په د قبرستان خواته نو خواته ډیرانم و خواته ادیرم و، دا د هغه په خوا باندې تیر شو دا سړی، نو ده ورته آواز وکړو فناداه فقال یا راهب ان عندك کنزین من کنوز الدنیا، ای راهبه ستا سره دوه چې دی نو خزانې دي د دنیا د خزانو نه، لک فیهما معتبر، ستا دپاره په دې کې چې دی نو عبرت دی. کنز الرجال و کنز الاموال، یوه خزانه د سړو ده او یوه خزانه د مالونو ده. ډیران دی وګوره خلکو مالونه استعمال کړل ډیران شو، دا خزانه د مالونو ده، او بل طرف ته چې دی نو ادیره ده او په هغې کې چې دی نو خزانه د سړو ده، او ځان ته به سړي ویل
او ښکته به سره کتل نن هغه ته وګوره هغه دلته چې دینو په دغه خزانه کې پراته دي اوس په دغه ادیره کې عبد الله بن عمر سے مبارک راضی انه كان اذا اراد ان يتعاهد قلبه ياتي الخربه عبد الله بن عمر به چې کله د زړه تازگی غوښتله او د خپل زړه چې کوم دینو د هغه سره به یو عهد کولو لوز به سره کولو نو هغه به کندر خواله برال چې کوم ځای به غورځېدلی فيقف على بابها بیا به هلته چې دینو ودرېدو هغه کندر په دروازه فینادي بصوت حزین ډیر په غمجن آواز باندې به چغه وکړه او دا به ویلي اين اهلک اے کندرا تا کې اوسیدونکي څه شو ثم يرجع الى نفسه فيقول بیا به په خپل ځان ته چې کوم دینو جواب يرجع الى نفسه په معنا د جواب باندې فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون ځان ته چې کوم دینو بیا جواب ورکو او دا به فرمایل کل شيء هالك الا وجه ارس هلاك صرف ذات د الله تعالی چې دین هغه پاتې دي او ځینې علماء کرام ذکر کوي من نظر الى الدنيا بغير العبره انطمس من قلبه من بصر قلبه بقدر تلك الغفله یو سړی دی هغه دنیا ته ګوري خو د عبرت په نظر باندې نه ګوري چې څومره د قتل کړي دي او پاره کې عبرت د نه حاصل کړي او د هغې په مقدار باندې د هغه د زړه نه چې کوم د زړه بینایي ده هغه ورانیږي نو مطلب دا دی چې په دې کې سوچ او فکر هغه پکار دی نور هم په دې باندې چې کوم دی نو ډېر بهترین اقوال دي امام ابن کثیر سے 356 صفحه باندې جلد نمبر 1 دا ذکر کړي الله دې عمل توفیق ورکړي الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار يا الله زم صغير كبير گناهونه معاف يا الله د قرآن کریم سره چې کوم دا تعلق دی یا الله دا زموږ همیشه تر مرګه پورې قایم او دایم وساتي څومره کسان زموږ سره په دې کې شریکي د څو عذرونو د وجې نه هغه نشي حاضرېدلی یا نه دي راغلي یا الله هغوی ټول زموږ سره په دې ثواب کې شریک څومره مشران وفات شوي دي د دې ناستو کسانو مشران دي زموږ مشران دي یا الله د هغو ټولو په نامه اعمال کې د قرآن کریم د دې درس ثواب ولیکي یا الله دا زموږ د نجات ذریعه جوړه کړه یا الله په دې باندې د عمل کولو توفیق راکړه یا الله د دې د خیر او برکت زموږ ماشومانو ته زنانو ته مالونو ته کورونو ته یا الله ورسي یا الله دا زموږ ذریعه د اتفاق او د اتحاد جوړه کړي ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وصحبه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين